بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يجوز المسح مسح نه ده جایز علی الخفین په موضوع باندې چا دپاره لمن هغه سړي دپاره وجب علیه الغسل چې غسل پې واجب وي. ځکه کوم سړی باندې غسل وي هغه صورت کې به دا موضوع پیدا نه کېږي. مخکې چې وینقض المسح دا موضوع ولا مسح متئي ما هغه شی ینقض الوضوء چې کوم اوداس متئي کوم شیانو سره مو اوداس متېږي چې کله مو اوداس دوباره کوو نو مسح به کوو سره ځکه مسح موته شوي وي. انده شیطه وینقضه ایضا متوي دي سراسره نزع الخف څه موزه کله وبسې بیا به ورته خپا وینځې ومزي المدت انده شیطه د ټیم تېرېدل لکه مسافر سړی د 15 لمنځونو برابر ټیم په وخت بس بیا به وبوسي. فاذا مضت المدتو څه کله موده تېره شي ټیم نزع خفیه دا سړی به مزي وبسي ښځې که څوګایي وغسل رجلیه خپې به ووینځي ځکه حدث سابق ورته سرایت وکړو ور وبهېدلو خپه یې پلیته کړله وسول هغه نه به چې کله خپه مو ووینځي بیا دې وغوستې لمونځ وکړي. وليس عليه اعاده بقیة الوضوء بقایا او د سره ګرځول ورباندې نشته. دې سړي باندې ټیم ایکسپایر شو نور ټیم وو لکه دې نن مسپخین کړي وي موزې باندې ماسه که نه سبا مسپخین ټیم ورباندې پرې راشو خو د ماسې اوداس څه کېده صرف د موزې وبسې خپې د وینځه نور اوداس ما کوي ورسره. ومن ابتدا المسح که یو سړی د مسخه یې شروع کړه که نه ویې کړله وهو مقیم د خپلې علاقې کې ده فسافر سفر باندې روان شو قبل تمام یوم و لیلة یوې شپې ورځې ټیم نه برابر شو 24 ګنټې که نه یا دا پوره شوه نه سفر ته روان شولو نو مسح تمام 3 ایام و لیالیها دا به پوره 3 ورځې 3 شپې بیا مسحه کوي ځکه دا سفر ته وغوښتله. ومن ابتدا المسح که یو سړي مسحه شروع کړله د اوله کې و مسافر وهو مسافر ثم اقامه بیا خپل علاقې ته راورسېدلو مخکې خو دې 3 ورځې که ونیوه که نه خو څه کله خپل علاقې ته راغللو فان کان مسح یوما و لیلة که دې یوه شپه یوه ورځې پوره کړې وي او اکثره یدي نه زیاته لزمه نزو خفیه اوس ورباندې لازم د موزې به وبسي ځکه چې یوه شپه ورځ خو پوره شوي ده که نه. فان کان اقل منه که بیا کامې د یوې شپې ورځې نه تممه مسح یوم و لیله بیا د یوې شپې یوې ورځې وله مسحه پوره کړي هغه نه بعد بیا وبوسي. مخته مسله ښایي ومن لبس الجرموقه که یو سړی بل شوندې چپل ور وغوستې فوق الخف موزې باندې دا د چمړې ولا شی خو موزې باندې غوستول شي دې سره موزه مخبوزه یې زر نه شلېږي مسح علیه دې باندې مسحه کول شي داسې یا لاندې رسي که باندې روله خیر ده. ولا يجوز المسح على الجوربین په جورابو باندې مسحه نه ده جایز الا ان یکونا مجلدین ها که دواړه طرفه ورته چمړه لګېدلې وي بیا ورباندې کېږي او منعلین یا صرف لاندې طرف ته ورته څه لګېدلې نال لګېدلې نال صرف لاندې طرف نه چمړه لګېدلې بیا کېږي. یا که ده شی ته جورابې څه کلاکې سلاکې ودرېدلې موزې غونې په خپو باندې تړلې ګنټس ورکې نه و همده شی ته چې اوبه یې نه نغرلې ورکې مزال کوله څو خپې نه خوږېدلې بیا ورکې کېږي. وقالا صاحبان یی یجوزو په جورابو باندې مسحه اله جایز ده اذا کانا سخینین څه کله کلاکې وي وداري په دغو پنډۍ باندې لا یشفانې اوبه نه جذب کوي. ولا يجوز المسح مسح نه کېږي علی العمامة پګړۍ باندې سار د نکو مسحه بس پګړۍ باندې د لوس تېر کړو والقلنسوه یا ټوپۍ باندې والبرقع یا ښځې بکرۍ باندې پوسه لوس تېر کړلو سار یې نه کوغه والقفازین انده شی ته لسونو کې دستانې چولې ګلوز. ويجوز مسح جایز ده علی الجبائر پټۍ باندې کچې ته تړلې په زخم باندې اگر چې په وینې باندې پوسه نه تړلې سره زوی وینځلا نه و وان شدها اگر چې تړلې وي بنده کړي وي علی غیر وضوء بغیر د اوداس نه بغیر د وینځلې نه. فإن سقطت که دغه پټۍ پرېوتله من غیر برئ ځای جوړ نه ده شوه خو سریخ ورکې خاتم شولو که نه لم یبطل المسحه مسحه دې سره نه خرابېږي باز دوباره مسحه بیا ما کوي. وإن سقطت عن برئ که بیا پټۍ ځکه پرېوتله څه ځای جوړ شو بس نه یې نیوله خپله ونه راوغورځېدله بط والا بیا مسحه باطله شوه دوباره به ځای وینځي بیا مسحه وغیره به کوي یا بې وینځي.